ګوره موږ د دې نه مخکې د مرکب غیر مفید قسمونه شروع کړو، درې مو ته وویلو: مرکب اضافي، توصیفي او مرکب بنایي. اوس ورپسې چې کوم دی نو د مرکب غیر مفید څلورم نمبر قسم دی مرکب منحصر په. اوس ماشوم په دې باندې موږ څنګه پوهیو؟ نو ماشوم په دې باندې موږ داسې پوهیو ورته وایي چې بچې مرکب منحصر په هر هغه اسم ته وایي چې په دې کې نه مرکب اسنادي او نه مرکب اضافي. یعنی اسنادي ورته دا وایي چې بچې دا به دوه اسمونه رایوځای شوي او خو دا به مبتدا خبر نه وي، او مرکب اضافي ورته دا وایي چې دوه اسمونه به رایوځای شوي په دې دا به مضاف مضاف الیه په خپل منځ کې نه واقع کېږي. او دا دوه اسمونه چې کوم رایوځای شوي نو په دې کې به داسې نه چې ګنې څنګه د مرکب بنایي کې موږ ووایو چې د دې دوه اسمونو د رایوځای کولو لپاره په منځ کې یو واو و، هغې دا دوه اسمونه رایوځای کړل. نو ورته به ووایو چې په دې کې به دا واو نه وي. په دې مرکب منحصر کې دا دوه اسمونه چې موږ هم رایوځای کړي او د یو کس یا د یو ځای نوم مو ایښودلي نو د دې په منځ کې به واو نه وي. نو لومړنی شرط ولې دا شو؟ ګورئ چې دا مرکب اسنادي نه یعنې دا به مبتدا خبر نه وي. دویم دا شي چې دا به مرکب اضافي نه یعنې مضاف مضاف الیه به نه وي. او دریم دا چې د دې دواړو په منځ کې به واو نه وي لکه څنګه چې دا مرکب بنایي په منځ کې دی. بیا ورته موږ مثال ورکړو، ورته وایو چې ګوره بچي لکه دا لفظ خان چې کوم دی نو دا موږ په پښتو ژبه کې یو مالدار سړي ته وایو چې د علاقې د هغه اجره جومات برابر وي او مالدار وي نو هغه د خان ویلی شي. او دا تاج چې کوم دی نو د باچا په سر باندې کومه ټوپۍ وي په هغې کې دغه مخامخ چې کوم تاج لګېدلی هغې ته موږ تاج وایو. نو دا دواړه موږ رایوځای کړل، دا خان هم د پښتو د ژبې نه راواخیستل او دا تاج هم د باچا د سر د دغه ټوپۍ نه راواخیستلو او په خپله معاشره کې چې کوم دی نو دا موږ یو کس له نوم کېښوده چې هغه ته موږ خان تاج وایو. نو دغه شان به ماشوم ته موږ مثالونه ورکړو چې ګورئ دې دواړو کې چې کوم دی نو اوس څه دا مضاف مضاف الیه هم نه دي او دا خان او تاج دا مبتدا خبر هم نه دي. او د دې دواړو په منځ کې چې کوم دی نو یو واو نشته چې دا دواړه نومونه چې کوم دی نو څه کړي یا دا رایوځای کړي یا بلکې یو هم د یو ځای نه راواخیسته بل هم د بل ځای نه راواخیسته او یو کس ته مو چې کوم دی نو خپله معاشره کې نوم کېښودو. دغه شان چې کوم دی نو ملک تاج یا دا دي چې به علم النحو کې کوم مثالونه ورکړي دي مادي کرب دی یا چې کوم دی نو بالابک کاله چې د یو بوت او د یو بادشاه نوم هغه رایوځای شول په یمن کې وځای چې هغې له موږ نوم چې کوم دی نو د څه کېښوده د بالابکه دغه ځای مو له نوم کېښوده. نو دا یو دوه نومونه د یو ځای بل ځای نه موږ رایوځای کړلو او د یو ځای یو علاقې له موږ کوم دی نو نوم کېښودلو. نو بس صرف دومره ماشوم ته ووایو اجرا چې کوم دی نو پکې ورته ضرورت نشته، صرف ښودل پکې ورته دا پکار دي.